یونس علیہ السلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه نو یونس علیہ السلام چې هغه ته غرونو ته لاړو چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا او والله چې عذاب را روان دی نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ ستاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کړه اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم په تباشه وي چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباه نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب بو کی دوی بداو وای چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غي دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار وکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شاو کدا سه لار شو نو د روان شو مخ په دریاب